ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د واده دپاره، د نکاح دپاره د هر نارینه او زنانه په زړه باندې د ټولو نه غټ ارمان هغه نیکه بیبي وي یا نیک خاوند وي. دا کو هر رنګې انسان وي، لیکن د ده په زړه باندې دا ډېر غټ ارمان وي او دا د خوشحالۍ یو غټ مقام وي. دا د خوشحالو یو غټه ثمره وي چې انسان ته الله تعالی ورکړي. نو کم انسانانو یعنې کمې زما خویندې دي یا وروڼه دي، د هغوی اوسه پورې نکاح نه ده شوې، واده یې نه دی شوی او غواړي چې الله تعالی ماته بهترینه نکاح راکړي، بهترین ځای کې زما واده وشي، زما د زندګۍ یو ښکلی ساتي ماته الله تعالی راکړي. نو الله تعالی زما دا خواهش پوره کړي چې زه د ګناه نه هم بچ شمه او الله تعالی زما کور آباد کړي په ښکلې طریقې سره. نو هغوی دپاره نن زبردسته وظیفه د محترمو د چا چې هم تر اوسه پورې واده نه دی شوی، دا یې خواهش دی چې الله تعالی زما واده وکړي، زما د واده اسباب الله تعالی پوره کړي، یعنې لوښي لرګي یا زما واده کوم ځای کې زما نکاح خوښه وي هغه زما وشي. نو د واده د ټولو مسلو دپاره ستا په واده کې رکاوټ دی یا ستا په واده کې بندش دی یا ستا په واده کې محترمو نه کیږي او یا رشتې راځي بیا کټ کیږي، رشتې راځي بیا کټ کیږي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده زما په نظ باندې. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو وکړئ، اسانه ده بالکل. ها الله تعالی به ستاسو داسې ځای کې رشته وکړي چې د سترګو به هم تور وي او د زړه به هم ټکور وي. نو کله چې انسان ته د خپل زړه ټکور میلو شي، نو بس د انسان ته بیا څه پکار دی په دنیا کې، دی خوشحاله ژوند تیروي. او کوم انسان ته چې د سترګو تور میلو شي، بعضې خلک وایي که نه وي دا بچی مې د سترګو تور او د زړه ټکور دی. نو دغه رنګې چې داسې خاوند انسان ته میلو شي چې د سترګو یې تور او د زړه یې ټکور وي، یا داسې بیبي میلو شي چاته چې د سترګو یې توره وي او د زړه یې ټکوره وي، نو د انسان زندګي بیا بهترینه ګرځي. ها السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي او نکاحګانې نه دي شوي مسافرو، الله تعالی د هغوی نکاحګانې وشي، نکاحګانې شوي دي یعنې کوېدنې کړي دي، خو د واده دپاره د الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شه. الله تعالی دې په ښکلې طریقې سره د ټولو مسافرو د ټولو مسلمانانو نارینه او زنانه ودونه وکړي. محترم مسلمانانو، دا نکاح یو داسې څیز دی چې رسول الله مبارک فرمای النکاح من سنت، نکاح دا سنت ته. د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په خپله هم نکاحګانې فرمایلې وي، نو غونډو پیغمبرانو علاوه د عیسی علیه السلام نه نکاحګانې کړې وي. نو نکاح یو داسې څیز دی چې د انسان زندگی ورسره بدله شي. بعضې علما وایي چې د انسان ایمان ورسره نیم حفاظت کې شي، د ګناهونو نه دی پاک شي، د ګناهونو نه دی واوړي، د سترګې مړې شي. صحیح شوه که نه؟ نو چا چې نکاح نه شي وي د سترګې وږې وي، ها یو د روټۍ وږې وي یو د نکاح وږې وي. نو محترمو نکاح یو داسې څیز دی دا فطرتي انسان په هرې زنانه او په نارینه کې دا یو فطرتي الله تعالی ماده ګدلې ده چې د شوق او طلب دي د واده دپاره. نو واده سره د انسان سکون حاصل شي. ها واده سره د انسان طبیعت خشاش او بشاش وي، واده کې ډېر سکون وي. نو دا سکون چې چا کړی هغوی ته د دې معلومات شته وي. واده کړي ال نه وي او ناواده کړي خبر نه دي. ناواده کړي د دې خوږو نه دي خبر، او واده کړي خبر دي خو هغه ناواده کړو ته ال نه وي. نو زه راته د حقیقت ښکاره کوم چې واده یو زبردست عمل دی د خواهشاتو پوره کېدو جایزې طریقې سره، د زړه سکون، د زړه راحت. خو چې ښه ځای کې رشته میلو شي، نیکه بیبي درته میلو شي، نیک خاوند درته میلو شي، نو بیا راحت وي. اکثر ډېر کره داسې وي، کره ته داسې وي چې نکاح وشي خو بیا پکې لانجې کونجې جګړې وي، غیمې وي. نو لحاظه تاسو چې کله هم دعا غواړئ، نو دا زه درته یو وظیفه ښیم اسانه یو آیات دی. په هر فرض مونځ کې صرف دا یو پیره وایي. ها په هر فرض مونځ کې صرف یو پیره دا وظیفه وایي، یا په سنتو کې هم ویلی شي، په فرضو کې هم ویلی شي. بس اسانه طریقې سره دا زه ښیم انشاءالله. نو تاسو ته به انشاءالله په دې سکرین باندې دغه آیات مبارکه ښکاري. محترم مسلمانانو، دغه آیات مبارک په تاسو چې کله په اخري قاعده باندې شئ که نه، یعنې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
مونځ ختمېدو باندې اخري قاعده باندې چې تاسو کله کښېنئ نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نه پس به دا وظیفه یو پیره کې ښه ګوره تاسو ته ښکالي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ښه الله به داسې بیبي درکړي چې ستا زړه ټکور به وي ستا د زړه سکون به وي داسې خاوند به درکړي چې د زړه سکون به وي او داسې بچي به درله درکړي چې الله تعالی به دغه بچي ستا د سترګو یخوالی وګرځي ښه او متقیان او امامان به الله تعالی وګرځوي دا وظیفه الحمدلله زه هم په مونځ کې کوم که څوک یې په فرض مونځ کې نشي کولی نو بیا هغوی ته درخواست ده چې دا وظیفه یاده کړي او داسې روزانه د هر فرض مونځ نه پس یو څو کرته وایه که 10 پیرې دې ویلی شو که 15 دې ویلی شو که 20 دې ویلی شو هر څومره وخت سره وي فرض مونځ هر فرض مونځ نه پس دا وظیفه کوه که داسې وي چې نشم کولی یو خاص وخت باندې مقرر وخت باندې کومه نو بیا په خاص مقرر وخت باندې تعداد یې نه دی معلوم خو چې څومره یې کولی شي څومره دې زیاته کوله نو هغه وخت زیات فایده به راته میلاویږي زیات تاثیر به دې انشاءالله سازیږي او الله تعالی به راته خوشحالۍ درکوي دا وظیفه بهترینه ده انشاءالله کوئ الله تعالی زموږ د زړه مرادونه ستاسو